السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره مینه او محبت ساتئ. تپوس کوم نننۍ ویډیو چې ده دا د غسل باره کې ده چې غسل به په سنت طریقه څنګه کوو. یو لمبلي هغه که ته په هرې طریقه ولامب، یو غسل د ناپاکۍ نه پاکۍ طرف ته تلل په کومې طریقه به پاکیږو، یعنی عبادت دپاره، مونځ دپاره، تلاوت دپاره. نو دا ویډیو زه هغه انسان دپاره کوم چا چې ما نه د دې خبرې تپوس کړ چې زه غسل کوم او د غسل اوبه زه بالټي کې اچوم او هغه بالټي نه اوبه راخلم په ځان اچوم او د هغې نه هغه قطرې چې دی هغه څاڅکي په اوبو کې لګي او دغه اوبه زه بیا استعمالوم. نو آیا زما دا غسل وشله که نه؟ دا ویډیو زه هغه انسان دپاره کوم. خو د هغې نه مخکې د هغې جواب نه مخکې زه تاسو ته تفصیل سره چې دی د غسل سنت طریقه ښیم. هر مسلمان له ضروري ده چې په سنت طریقه غسل وکړي. زده کړه به کوو، یو بل ته به صحیح خبرې کوو، صحیح طریقې سره به یو بل ته ښیو. نو په دې سره به زموږ په علم کې اضافه کېږي. لہذا نن د سنت طریقې سره غسل کولو طریقه زه ښیم چې په سنت طریقه به غسل څنګه کوو. نو د ټولو نه اول چې کله انسان غسل دپاره ځي باتروم ته، تفصیلي ځکه ویم که نه چې یو خبره پکې پاتې نشي. او تاسو ته پته ده، ټوله د دې خبرې ټوله پته ده، لیکن بیا اورېدلو سره سړي په علم کې اضافه وشي. کله چې تاسو باتروم ته ځئ، اول د باتروم دعا چې ده، باتروم ته د تلو دعا، دا مه هېروئ. کوم انسان چې باتروم ته د تلو دعا وایي او باتروم نه بهر راوځي بیا دعا وایي، نو دغه انسان باندې به جادو اثر نه کوي، شیطان به پې اثر نه کوي. یعنې که موږ د موقع محل دعاګانې یادې کړو او هغه هر وخت کې وایي، الله پاک به موږ د هر شر نه محفوظه کړي، هر شر نه به محفوظه کړي. لہذا د موقع محل ټولې دعاګانې یادې کړئ. کور ته د تلو دعا، واپس بازار ته د تلو دعا، سفر باندې ګاډي کې د تلو دعا، هرې دعا یادې کړئ، هره دعا یاده کړئ. دا د هر مسلمان نه ضروري ده. نو باتروم ته چې ځئ اول به د باتروم دعا ووایئ، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دا دعا ووایئ. هر شر نه به الله ستاسو حفاظت وکړي، جادو دی، شیطان، بد نظري، هر شر. ځکه دا شیزونه په باتروم کې اثر کوي. کله چې انسان بې لباسه شي که نه، جادو او دا بد نظر، شیطان، دا ټول اثرات، د پیریانو اثرات، دا ټول په باتروم کې اثر کوي. لہذا دعا وایئ. دعا نه بعد چې لاړئ، ستاسو په جسم باندې څه قسم نجاست لګېدلی، کومه ګندګي ده، کوم نجاست په جسم لګېدلی دی، اول خو لاسونه ووینځئ، بیا هغه نجاست ووینځئ. هغه ګندګي چې کومه لګېدله هغه ووینځئ. هغې نه بعد مثلا وړوکی پیشاب دی، غټ پیشاب دی، دا وکړئ، استنجا وکړئ، ځان بلکل پاک کړئ لکه چې څه قسم دغه پاتې نه وي. د هغې نه بعد څنګه چې موږ مونځ دپاره چاراندام کوو هغه وکړئ، هغه طریقې سره وکړئ. هغې نه بعد چې کله تاسو لامبئ، اکثر ځایونو کې شاورې دي، که شاور نه وي بالټي کې اوبه اخیستې دي هغې سره لامبئ، نو بالټۍ لږ په طرف کې دی چې هغې ته زیات څاڅکي نه ځي، لږ ځکه 2-3 قطرې که لاړې، 2-3 څاڅکي لاړل، دې سره اوبه ناپاکه کېږي نه. لیکن که اوبو هغه قطرې، هغه څاڅکي زیاتې په هغه اوبو کې ولګېدلې، کومې اوبه چې تاسو لمبلو دپاره استعمالوئ، نو دا اوبه به مستعمل شي او دغې سره چې دی بیا غسل ونشله. د دې نه بچ کېدل ضروري دي. که تاسو چېرته ډایرکټ لامبئ، ډایرکټ غسل کوئ، اودس نه دی کړی، هېڅ هم نه دی کړي، بس ډایرکټ غسل کوئ، ډېر احتیاط کوئ. په دې کې کوم نجاست چې په جسم لګېدلی دی اول هغه ووینځئ. که هغې وینځلو وخت کې ستاسو
د جسم نه مثلا د اوبو قطره لاړه په بالټي کې ولګېدله دا ټولې اوبه ناپاکه شلې دا ټولې اوبه ناپاکه شلې ستاسو غسل ونه شه نو چې غسل ونه شي پاکي حاصل نه شي مونځ ونه شه هېڅ عمل ونه شي لہذا کوم اوبو سره چې تاسو لامبئ هغه اوبه د نجاست د وینځلو وخت کې هغه ډېر لرې ساتئ هغه بالټۍ هغه اوبه هغه ډېر لرې ساتئ بیا یاد ساتئ چې په غسل کې 3 فرض دي خولې ته اوبه اچول پوزې ته اوبه اچول ښه طریقې سره او پوره جسم باندې یو ځل اوبه اچول چې د ویښتو یو ویښتو هم ته ځای پکې وچ پاتې نه شي که تاسو ګوتۍ اچولي ګوتۍ وخوځوئ د ځای نه چې ګوتۍ لاندې اوبه لاړ شي زنانه اکثر کینټي بالۍ وي بنګړي وي ګوتۍ وي دا کلکې په لاسونو کې په غوږ کې په پوزه کې نو دا بالکل وخوځوئ چې دې ته مکمل اوبه لاړ شي که یو ځای پکې وچ پاتې شي جسم پوره لوند نه شي هر ځای ته اوبه ونه رسېدلې بس غسل ونه شله دا فرض دی دا یاد ساتئ دا د سنت طریقې سره غسل کله چې تاسو غسل وکئ فارغه شئ باتروم نه راووتله نو دعا به لازم غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني نو چې کوم اثرات کوم دغه دي کوم د بدنظرۍ دي کوم جادو دی کوم څه قسم اثرات چې دي هغه ټول به په هغه ځای کې پاتې شي د دې ډېر غټ اهتمام کوه که چېرته تاسو د نجاست وینځلو په وخت کې دغه یو قطره هم دغه اوبو ته لاړه په کومې سره چې تاسو لامبئ بالټي کې اچولي ستاسو غسل ونه شي مونځ ونه شي هېڅ عمل ونه شي ډېر احتیاط کوه په هره خبره کې تپوس کوئ ځکه زه بار ځکه ویم چې دا خبرې موږ له زده کول ډېر ضروري دي دا د روزمره استعمال خبرې دي روزمره استعمال دا موږ روزانه دا خبرې کوو یعنی روزانه غسل روزانه چې دی دا اودس کول روزانه استنجا کول دا ټولې خبرې د روزانه د روزمره استعمال او دا زموږ عبادات سره جوړې خبرې دي لګېدلې خبرې په دې باندې به زموږ عبادات صحیح کېږي مونځ به صحیح کېږي قرآن به صحیح کېږي او که چېرته موږ غسل صحیح ونه کړل ادا نه شلل نو نه به مونځ ادا شي نه به قرآن تلاوت په ناپاکۍ حالت کې به کوو یعنی یو عمل به نه قبلیږي دا ډېره ضروري خبره ده که چېرته په جسم باندې ظاهري نجاست نه لګېدلی یعنی ظاهره نجاست څنګه چې ما مخکې وښوله تاسو خپل ځان ښه صفا کړی دی اودس کړی دی استنجا کړې ده خپل نجاست وینځلی دی بیا تاسو لام او دغه وخت کې دا قطرې د دې ساس کې د لمبلو وخت کې دا ساس کې په هغه بالټي کې ولګېدل نو دې سره اوبه ناپاکه کېږي نه صحیح د دې نه مه یارېږئ دا زړه کې شک شبه مه راولئ دغې سره ناپاکه نه شله لیکن احتیاط بهتر دی چې په دغې کې زړه کې شک را نه شي دا اوبه لږ لرې ساتئ ځان که ډېرې زیاتې یعنی ډېر زیات ساس کې پکې ولګېدل تاسو لامبئ جسم باندې نجاست نشته هر څه تاسو وینځلي دي بیا هم تاسو په جسم باندې اوبه اچوئ او زیات ساس کې په دغه اوبو کې لګي کوم چې بالټۍ تاسو وړې دي دا اوبه خرابې شلې مستعمله شلې او مستعمله اوبو سره چې دی غسل نه کېږي لهذا احتیاط کوئ او انشاءالله تعالی که مزید تاسو د هرې خبرې آګاهي غواړئ د هرې خبرې چې دی غواړئ چې موږ دا خبره په دې باندې هم پوه شو په دې هم پوه شو نو دا سبسکرایبر بټن ځان سره ووهئ دا ویډیو سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ که تاسو غواړئ چېرته چې دا هره خبره موږ ته اول راورسي نو بیا ظاهره د تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ او دا بیل چې کوم دی دا وما دباو کوي چې آل باندې کوي چې هره ویډیو تاسو ته رارسي ځکه دلته زما په دې چینل کې صرف ضروري خبرې بې فایدې یو خبره پکې نشته که بې فایدې خبرې ګورئ نو بلې غلطه ځئ زما هغې کې صرف ضروري خبرې دي
کوم انسان چې ما نه د څه خبرې تپوس وکړي زه د هغې جواب ورکوم. ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دا خبرې واورېدلې. الله دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ اعمال صحیح کړي. الله دې زموږ په علم کې اضافه وکړي او د عمل کولو توفیق دې الله راکړي په هره خبره. باقي د دنیا زندگی د دا ان قریب ختمه ان قریب کروڑا او لکاو خلک لاړ موږ به هم یو کس به نه پاتې کېږي. عرضي د دې سره زړه مه لګوه. خپل د آخرت فکر موږ له پکار دی، د قبر فکر، د آخرت فکر چې دا دومره خلک لاړ هر څه ترې نه دلته پاتې شلل او موږ نه به هر څه پاتې شي. دنیا په کار نه راځي. لہذا خپل منځونه درست کړئ، خپل منځونه درست کړئ، خپل نیتونه صفا کړئ. ځکه ما چې یو خبره کړې وه ویډیو کې که نه چې موږ سره کوم علم چې فرض دی هغه نشته دی، کوم چې واجب دی هغه نشته دی، کوم چې سنت دی هغې علم موږ ته هم نشته. بدې ردې بدې خبرې موږ مولیانو پسې کوو، کنځل موږ مولیانو ته کوو. دې نه ځان وساتئ، موږ به ګمراه شو، ګمراهۍ طرف ته به لاړ شو. الله دې موږ د دې ګمراهۍ نه بچ کړي. مولیانو پسې چېرته هم خبرې مه کوئ. دا د علما چې دي دا د نبیانو وارثان. نبیان دولت په وراثت کې نه پرېږدي، جیدادونه نه پرېږدي، علم پرېږدي او دا علم په آخرت کې په کار راځي. هر دولت به تاسو نه دلته پاتې شي. په قبر کې به صرف یو اعمال چې تاسو کړلي هغه به در سره ځي. کوم نیک اعمال کړي دي، کوم بد کړي دي، دغه به در سره ځي. نور د دنیا هر قسم شی به په دنیا کې پاتې شي. اول ته صرف نیک اعمال په کار راځي بس. لہذا د عبادت کولو کوشش کوئ، د خدمت کولو کوشش کوئ او هر انسان سره مینه محبت ساتئ، اخلاقو سره خبرې کوئ. نو الله دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي. جزاک الله خیر. الله دې تاسو ته د دې اجر راکړي چې تاسو خبرې واورېدلې.